بسم الله الرحمن الرحیم. میا رحیم باچا مې نوم دی او د چارسدې ضلعې د تنظیمي تاجران مرکزي جنرال سیکرټري ما. داسې بدقسمته او صوبه کې اوسېږو او په داسې بدقسمته قام کې پیدا یو چې زمونږ خیرخوا چې کوم دی موږ ځان له پیدا نه کړ. زمونږ په صوبه باندې د تېرو 14 کالونو چې کوم دی داسې د ډرامه بازو او داسې دو نمبریانو حکومت دی چې هغوی موږ د صوبې داخله څو نو ځپل، داسې به چېرته دشمن بیا مونږ ځپي. لکه اوس به دا یو خبره وکړو چې 40 اربه روپۍ د ورلډ بانک نه دوی واغېښتلې چې یاره دا مونږ په صوبه کې په ترقیاتي کارونه کوو. اوس دغه 40 اربه روپو په ترقیاتي کارونو کې د 10 روپو کار چې کوم دی دلته کې د صوبې دا واکمنان د خلکو ته نشي کولی. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ خلک هم داسې اسمبلو ته ولیږو، داسې خلکو له چې کوم دی اختیارات ورکړو چې هغه خلک چې کوم دی هغه د یوې پیسې خلک هم دي. د دې 40 اربه روپۍ چې کومې واغېښتلی شوې د دې زور چې کوم دی دغه د صوبې واکمنان یا پاکستان تحریک انصاف دا به نه اخلي، د دې زور به دا عوام اخلي. دا د دې عوامو باندې به چې کوم دی لکه دا بوج شو. زمونږ د دې صوبې عوام دې حکومت دومره وځپل چې زه یم چې په دې بدن باندې زمونږ د جامې په ځای باندې صرف سرمن پاتې شوی دی، دا جامې رانه پاکې نورې ایستلي. اوس وایم دې صوبې د واکمنانو ته وایم چې دا تاسو کوم حرکتونه او کوم کارونه شروع کړي دي نو باقي خو داسې وکړئ چې دا دغه د پښتانه راولئ او دا د ګاڼې په دې علاجۍ کې ورکړئ، هخوا ترې نه پوګ وباسئ، ځکه چې نور خو په دوی کې د زغملو څه شته نه. تاسو چې څومره لکه دا وزغمل قسم دې کو نو ګوره دوی دونه زغملو څه شته. زمونږ هسپتالونو ته وګوره په خدای دې باور شته که هغه د ایمرجنسي هغه ډرپ قدرې چې کوم په هسپتال کې شته. د سکولونو د ماشومانو هغه خیراتي کتابونه به د صوبې د حکومتونو ورکولو د ډېر وخت نه چې کوم دی لکه دا هغه په دې حکومت کې هغه شی بند شلو. که ټرانسپورټیشن و یا دلته کې چې کوم دی دغه والا ګیمونو والا چې کوم مثال کوم سپورټ کمپلیکس دی هغوی هم چې کوم دی دغه شانتې چې کوم دی نو لاس په نامه ناسي څه شته نه. یو سیسته چې کوم دی ما ته د یو سړی په چیلنج سره زه وایم چې هغه دې ما ته وښیي چې هغه یو روډ جوړ کړو، یو ایم پی آی یا چاته هغه چاته یو سکول جوړ کړو، یو کالج جوړ کړو، یو هسپتال جوړ کړو. هېڅ هم نشته په ترقیاتي کارونو کې، صرف ډرامې شته دی، صرف دو نمبرۍ شته دی او صرف چې کوم دی لکه مثال هغه جلسه او جلوس شته دی. زه د عامو عوامو ته وایم چې د خدای بندیانو د داسې نو سربازو د داسې دو نمبریانو د دې خلاف ودرېږئ، د دې خلاف د خپل اواز اوچت کړئ، ځکه چې لکه دا بوج هم په ما دی او دا چې کوم 40 اربه روپۍ اخیستې شوي دي دا پیسې هم چې کوم دي دا به زما نه وځي. دا چې کوم دي دا ټول هر څه زمونږ دی، د دې خلکو خو نه دا خو نو سرباز دي، دوی خو دا صوبه لوټ کړله. په دې صوبه کې قسم درته کوم د لوټ کولو نور څه نشته دی، ځکه خو چې کوم دی نو قرضې اخلي او قرضې په خپلو کې تقسیموي. غټ چور چې په کوم دی نو هغه په وزیر اعلی ناست دی او د هغې نه لاندې چې کوم دی واړه کړه دي او واړه ډاکوان دي. دغه ډاکوانو چې کوم دی د صوبې او د صوبې عوام دا یې لوټ کړل. خلکو ته وایم د خیبر پښتونخوا 40 کروړو عوامو ته وایم چې د دې خلاف تاسو خپل اواز اوچت کړئ، کم از کم دا خو کولی شئ که نه، ځکه چې دا زما بچي زما را روان نسل تباه کېږي. مهرباني. د دې علاقې خلک یو او د دې 40 کالو نه د دې بازار د دې ضلعې د تاجرانو خدمت کوو. نو د ترقیاتي کارونو لحاظ سره که خبره کول غواړم نو په دې شته 2-3 کالو کې خو څونه چې د ترقیاتي کارونو افتتاحګانې شوي دي صرف هغه افتتاحګانو پورې هغه منحصره ده. باقي کارونه برای نام لکه موږ به دا د کولاډیر دا ډرین والو، د کولاډیر دا پل به والو، د کلونو نه زیاتو شو افتتاحګانې شوي دي. مشینرۍ کله راشي کله لاړې شي. عوام په یو عظیم تکلیف کې مبتلا دي، نه کارونه وشو نه هغه فنډونه لګېدل، پته نه لګي چې هغه فنډونه کم خوا لاړل. بس افتتاح وشي او هغه خپلو کې هغه پیسې تقسیم شي. 40 اربه روپۍ غالبا چې هغه زمونږ صوبې د IMF نه یا ایشیایي ترقیاتي بانک نه کمې اخیستې دي، موږ نه پوهېږو چې دا پیسې کم ځای ولګېدې. عوام خو چغې وایي، عوام خواران خو ورځ تر ورځه په تکلیف کې په مصیبت کې. نو هغه مهنګۍ خو یو طرف ته ده، د بجلۍ او د ګیس لوډ شیډینګ بل طرف ته، خو چې کوم عوامو له بنیادي سهولتونه ورکول دي، ترقیاتي کارونه کول دي، هغه د مخکې نه هغه کارونه نورم مسلې زیاتې شوې، پیسې ونه لګېدې، عوام په یو تکلیف کې مبتلا دي او د هغې پیسو بوج ټول زمونږ نه اوس د ټکسونو په مد کې او د ټکسونو په شکل کې په موږ باندې نوي ټکسونه ولګېدل. دا پیسې به زمونږ نه وصولوي. موږ نه یو خبر چې دا پیسې چېرته لاړې. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا زمونږ په صوبه کې 14 کال روان دی چې زمونږ د PTI ګورنمنټ دی
خو عوام ډیر مایوس سره هیڅ ترقیاتي کارونه نه لري شوي جي او نه کوي. دا اوس چې کوم رغه شورر د ورلد بانک د شدید کمې پیسې اغشتي 40 ارب روپے نو هغه کې عموم زبا په خیال چې اس ترقیاتي کار نه لري شوی بس یو بدربان ته تقریبا خپلو کې تقسیم کړي دي او روز در ورځ زمونږ د هسپتال حالت ته وګورئ نو زما په خیال هغه کم رغبې ورکول هم اسم پکې نشته. نو دا اوس چې څومره قرضې دي علي د دې ټول بوج به د عوامو په سر راځي او د دې سرمنې نه به دا وځي او بیا به یې جمع کوي.